یاره چې ریسک یو والا ته چې کم کارونه کېدل نو یوازې زما نه بلکې چې زما دلته څومره خلک وو ټولو کول خو په وخت باندې نه دي را رسېدلي د دې نه عام عوام چې دی نو مخکې را رسېدلي دي. په دې کې به افسوس مونږ وکړو په ریسکیو 1122 باندې چې هغو د اور دومره نه وو فلحال خو مونږ هغو ته کانونه کول لاول د هغو نمبر یې نه میلاوېدې بیا چې کله نمبر یې د هغو میلاو شوې نو هغو را رسېدل نو په هغې کې 40-45 منټ وتې چې را ورسېدل نو اور زموږ ټول دوکانونه سوي وو. جی دا تقریبا چې 12 بجو نه بعد اسمان کې یو کړس وشو او د هغې په د شپې په 12 بجې په درېیم دوکان کې چې نه په دې کې لمبه لګېدلې ده او د هغې نه بیا دا اور خور شوی دی په سکنډونو کې په دې کې تقریبا زمونږ په هاخوا لاندې چې کوم ګودامونه په هغې کې فرنیچر نو د کور سامان بکسونه بسترې دا سامانونه پکې ټول هر څه تباه شوي دي. پاسه مې چې دی نو آبادي ستړې ده دې نه علاوه پکې اته دوکاندارانو د هغو پکې خپل ذاتي سامانونه باره کوي. په دې کې کپړې والا وځي او دا بالښتونو کباړ والا و پکې او زیات پکې دا کباړیان کسانو یو پکې چترو والا و چاقوانو والا و پکې بوټانو والا و پکې بوټانو والا پکې بلکې دوه دي. یاره چې ریسک یو والا ته چې کم کارونه کېدل نو یوازې زما نه بلکې چې زما دلته څومره خلک وو ټولو کول خو په وخت باندې نه دي را رسېدلي د دې نه عام عوام چې دی نو مخکې را رسېدلي دي. بهرحال د هغې نه بعد چې دی نو چې هغه سر تاسو وینئ چې هغه سر ته ورسېده نو بیا د فایر بریګیډ یې راللې او د هغې نه بعد ما ورته راویلې چې اوس مې دا کور صرف بچ کړي د دې خوا خواست یم دا دغه شول وسوله نو تاخیر یې کړی دی په خپله ډیوټۍ کې دي. بس وایي چې د ټلیفون دغه خراب و نو ټلیفون نه علاوه چې دی نو چې مونږ د موبایل نمبر یې ډېرې زیاتې میلاو کړلې که د ټلیفون کې څه فرق و نو موبایل په هغې کې خو فرق نه و هغه هم چا نه دی اوچت کړی هغه هم چا نه دی اوچت کړی. زما خو خپل ذاتي چې دی نو 90 لاک روپو پورې به زما خپل ذاتي نقصان شوی او د دې دوکاندارانو چې دی د دې خو هم تباهي شوې د دې خپل سامان پروت دی او هغو ته خپل حساب پته نو حکومت نه هم دا مطالبه ده چې څه وس مې پرې نور وس نه راځي زما خو چې دا کوم وس و دغه شی مې فساد کړی و نور وس نه راځي څه امداد کولی شي. بس صاحب زما خپل نقصان خو دومره مسله نشته خپل شی خپلي خو پردي امانتونه را سره وو د چا چترۍ وې د چا لوټې وې د چا څه وو د چا کوکرې وې په هغوی باندې لږ غوندې دغه وشو یاره د خلکو امانتونه ضایع شو خو دا د خدای پاک د طرفه یو دغه دا اتفاقي مسله وه او چې کوم دی نو د تندر څه دغه معلومیږي کېدای شي چې دا د تندر د وجې نه شوي او معلومي جایګه ګړز ګړوز هم ډېر نو دا د چې دا د الله د طرف نه دي هر څه هغه روزګار دغه متاثره شو او زمونږ د نایب ډېر نقصان وشو نو الله پاک دې وکړي چې بس الله هر څه کوي. مجید الله مې نوم دی او یو مې د موبایل دوکان او یو مې د کباړ دوکان او دغه شان د هغې لاندې د شپږو دوکانونو لاندې ګودامونه وو را سره 70-80 لک روپو زموږ ټوټل چې نقصان دی له د دې نه به زیات وي خو دغه څه شوی دی. په دې کې به افسوس مونږ وکړو په ریسکیو 1122 باندې چې هغو دا اور دومره نه وو فلحال خو مونږ هغو ته کانونه کول لاول د هغو نمبر یې نه میلاوېدې بیا چې کله نمبر یې د هغو میلاو شوې نو هغو را رسېدل نو په هغې کې 40-45 منټ وتې چې را ورسېدل نو اور زموږ ټول دوکانونه سوي وو د هغې په نسبت کې ټیمو ګاډی دلته چې راغی او 2 پیرې هغې کړې وې چې ریسکیو ګاډی راته نو د ریسکیو ډېر چې که دی مونږ به دغه ووایو خپله کمزورتیا به ووایو چې زمونږ دلته کې څه دغه نشته اور دونه نه ولاوله اور لاول 2 دوکانونو کې و بیا وروسته اور سوا شو ویل چې زمونږ مسله وه ښکته او بره وو کله ګاډی را سره وایي چې نشته دی او یو ګاډی دی را سره و ډېر دغه کوي بس ځوانۍ او دا همیشه یې دا باندې په هر ځای کې چې اور لګېدلی دی چې کله اور مړ شوی دی په خپله باندې خلکو مړ کړی دی په خپل مدد باندې مړ کړی دی نو دوی را رسېدلي دي د دوی هېڅ کارګردګي دلته نشته په دې کې.